بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یو وارې بیا د صدریاب نه ستاسو په خدمت کې د یو بوږنیدونکي او یو د غم نه ډکه دعا کې ولاړ یم. ګرانو کتونکو درېیمه ماشومه ده چې په دې سیمه کې هغه وژل کېږي. په دې صدریاب ایریا کې یوه مریم وه، بله زینب وه. لومبنۍ زینب وه چې ډېره کچه ماشومه وه، او دا لینا سهار 8 بجې غیبه شوې وه او څلور نیمې بجې مړه را پیدا شول او بیا هسپتال ته یوړل شوه دوا ته. دا خلک ناست دي په هغه ماشومې باندې چې لا د خدای حق هم نه و. خو زه یم چې دغه به څومره سنګدله کس و چې دغه ماشومې باندې یا په مرۍ ولغلې کېده یا مړه کوله. نو د دې څه خد نشته دی، الفاظ نشته چې زه څه خبرې وکړم. خو هغه پلار له زه څنګه د لاسه ورکړم، او یوازې د دې پلار لور نه بلکې هر زړه خوږېدونکی پلار چې کوم دی هغه په دې باندې جاړي چې څوک دا تصویر ویني، دا تنکی بچی چې څوک ویني. نوم دې څه دی؟ کامران. کامرانه څو بچي دي؟ دوه. یو پاتې شو. یو دا لور وه. دا سهار څه ټایم غیبه شوې؟ دا تقریبا 8 بجې، 8:30 بجې. څه راپورټ دې کړی؟ له هغې نه پس مو دلته وکتل دې ځایونو کې بیا مې اعلانونه وکړه، خپل خپرېدو تمرین وکړو. د هغې نه پس هم بیا راپورټ وکړو. تاڼه کې دې او اعلانونه مو کړه، هغې نه پس هم بیا راپورټ وکړو. ستاسو ځای کوم ځای کې ده؟ دا کوم ځای کې ده؟ ګرانو کتونکو دې وخت کې دا زه چې را رسېدلی یم، نو زه په هغه ټیم را رسېدلی یم چې یو دې کلي کې الحمدلله موږ ډېر زیات سوشل ورک کړی دی. دلته موږ کورونه جوړ کړي دي، د خلکو سره مې یو داسې رشته او تړون راغلی دی. د دې خلکو کالز راته ډېر زیات راتلله. موږ 20 کار پرېښودل، خو لکه داسې خبرې لکه خپله بچی چې دې وخت کې زمونږ مړه وي او دغه سنګدله دغه انسان خو نشته، سزا او جزا شته دی نه. او بیا به تپوس کوو چې په دې کلي کې خو لیوني نشته، نو په هغه لیوني بیا ورړی ولې چې دا وي بیا لیونیان کوي. او دا محله دا کلی چې کوم دی نو دا سیلاب هم وښلی و، د دوی دا کور هم پکې وښلی و. دا سیلاب ځپلي هم دي. دا نن په هغه کوڅه کې چې کوم دی نو دا موږ ګرځو او دا مخامخ چې دی کې هغه جړاګانې دي، هغه غم دی پکې. دا غم پیښې راته په دې ښه و چې انسانیت لاړ ختم شو. د انسانیت قدر کوم ځای کې و دا ماشوم؟ دا د کور نه راوتې ده، بیا غیبه ده. دلته بیا لوبې کولې دې ځای کې. نو پیدا کوم ځای شو؟ پیدا هغه ځای کې شوه بیا. ګرانو کتونکو دا وګورئ، 8 بجې چې کومه ده دا ماشومه دغه کېږي. چا سره جنګ جګړه نشته، نشته هېڅ هم نشته. چا سره جنګ جګړه نشته. تا څو وروڼه یې؟ موږ 15. 15 وروڼه یې؟ ټول په دې یو کور کې یې که نه؟ یو ما نه مشر دی او نور کشران درانه. نور د نه کشران دي؟ یو رانه بیل دی، نور یو ځای یو. نور ودونه نه دي کړی. نور ودونه نه دي کړي او یو در نه مشر دی؟ همدلته بیل دی کور کې. هم په دې کور کې د سره اوسي؟ دیوال دی ورته. ښه. او ستاسو ودونه چې کړي رشتې خپلې دي؟ تا چې واده کړی دی هغه چې کړی؟ هغه باریکي دی، دا زما خپله ده. ښه. هغه مخامخ دیوال دی. نو ګرانو کتونکو لکه سوچ به وکړو څنګه یې جروره چې په دې ځای کې غورځولې د 8 بجې غیبه ده. 8 بجې د 8 بجو نه سهار 8 بجو نه واله تر د مازدیګره پورې د 4 بجو پورې 5 بجو پورې چې کومه ده نو دوی ورپسې ګرځي. او بیا دې ځای کې ته دغه ټایم کې چېرته وې؟ موږ راوګرځېدو، بیا موبایل چې راغی 2-3 پیره موبایل راغی. چې په درېیم ځل موبایل راغی پولیس والا وی چې داسې پټي ته چکر و پټو ته چې موږ څنګه روان شو. ماشومان دلته بوجۍ ولې دې ځای کې پرته وه. ما ورته ورته وګوره بوجۍ څنګه ورمنډه کړي، بس ماشومې وه خو دا ده. بس بیا موږ رامنډه کړي دغه ټایم. او دې دوران کې تاسو په دې لار تللې راغلي نه وې؟ دلته موږ 20 پیره وکړو سهار داسې دې کې چا څه نه وه. دی ښکاره یې ایښې وه، لکه دغه ځای کې ښکاره کېښوده بیا چې لکه پته لګي که نه ښکاره پرته وه بیا اوچته دې ځای کې. تاسو څه وه؟ چې مونږ دا وایو که نه چې دا ماشومه چې ده نو دا ډېر زیاتې مونږ سره شوی دی، پوه شو که نه. دا زمونږ د کلیم بدنامي ده. مونږ حکومت ته هم دا خواست کوو چې په زر ته زره چې څومره هم کیدی شي چې دا ماشومې ملزم ګرفتار شي، چې څومره هم زر شي چې مونږ ته ښکاره شي چې دا چا کړي دي. دی ډېر غلط کار کړی دی او ډېر ناجیز یې کړي دي. دې باندې د الله حق نشته. نو دا دومره زیاتې خو څوک هم نه کوي. که مثال خبره چې مونږ زه دا خواهش دغه کوم درخواست کوم خلکو ته هم کوم، عوام ته هم کوم، حکومت ته هم کوم چې دا
موږ سره ډېر زیاتې شوی دی او چې څومره زر کېدی شي چې زموږ ملزم دی ګرفتاره ستا شي ګاونډیان دي خو؟ جی بل دا زموږ ګاونډیان دي دا کور دی زما لاندې کور دی زموږ او غم خادي دی مړی ژوندی دی لکه رور بی دی زموږ یو کلي خلک یو لکه موږ خفه کېږو په دې باندې ځکه چې بس دا زموږ غم دی هر سړی پې خفه دی هر سړی پې خفه دی ښه پولیس دله رسېدل بیا جی پولیس پولیس را رسېده بیا بالکل 2-3 پیر راغی موبایل د دې عمر به څومره و؟ د دې 1.5 کال 1.5 کال له یو کال 4 میاشتې دغه حساب کې ګرځېده به نه معمولی هسې لږه کور نه بار بس راوته لږه د ښځو جنګ جګړې دا پیغورونه هم ډېر زیات دي کور کې له څه نشته داسې خاص بل ورور دې بچي شته دغه شته څو 3 زامن دي لوریانې یو زوی 2 لوریانې او ستا یو زوی او یو نه دواړه لوریانې ستا دواړه لوریانې یو دغه مشره او دا بله کشره کومه چې وفات شو دا وفات چې شو دا کشره ده دا کشره ستا موبایل نمبر څه دی 0313 9854 183 یو وایي 0313 9854 183 تاسو څه کار کوئ زمونږ هوټل دی خپل هم دی میان هوټل دی او جی د میان هوټل هم دی تاسو نن کار لنې تللی نه لور پسې ګرځې دي نن دلته ګرځېدم ته سهار 8 بجې رووتې نو کله وې تا کار لکه سهار 8 بجې راغم میان مې دا میان مو لېږل بیا دلته کور ته راغم زه به تلم داسې 11 بجې به تلم او چې دا واردات وشو بیا ځان نړم ګرانو کتونکو دغه خو وې د دغه پلار خبرې چې په دې ځای کې هغه ماشومه چې کومه ده هغه را برآمد شوه زه بیا ذکر کوم چې دلته یو زینب نومې ماشومه هغه په یو لیونۍ پې وروتپو او دې وخت کې هغه لیونۍ چې کوم دی نو هغه په جیل کې پروت دی او خبرې نشي کولی بیا مریم ماشومه راله په هغې باندې هم څوک مطمئن نه شو درېم اوس علینا ماشومه 1.5 کال 2 کاله عمر چې لا د الله حق هم پې نو اصل حق هم پې لا نو قاتل چې کوم دی په دې ایریا کې دی په دې کورونو کې دی قاتل چې کوم دی هغه بار نه دی زما په دې څونه خبرو چې ما دغه ولیدې نو په دې ځای کې دی موږ پولیس ته دا وایو چې اصل قاتل باب بندول نه دی چې فایل بند شي او بس قصه ختمه شي تر دې وخته پورې صرف دا شوي دي چې فایل بندولو لپاره چې کوم دی څوک ناڅوک پکې روتړي په پریس کانفرنس کې هم بیا څوک مطمئن نه شي په دې قتل کې چې کوم دی نو موږ به مطمئن یې په دې به موږ احتجاج هم کوو په دې به موږ روډ هم بندو د دې کلي د خلکو سره زه کلک ولاړ یم او زه د ایز شهري ایز سوشل ورکر صحافت نه بلاتر چې کوم دی زما چې کوم کار دی تر هغې به زما په دې نظري تر کومې چې اصلي قاتل هغه موږ ته مخې ته نه وي راغلی او دې رور له الله پاک دې له صبر ورکړي الله پاک دې خاندان له صبر ورکړي چونکې دا داسې غم دی چې په دې کلي کې کم شعوري اولاد ورته خوږي نه هله به خوب نه ورځي چې د دې بچی قصور سو دا زړه درد دی زړه اولاد ډېر خوږ دی دا زړه درد دی پلار سهار لاړ شي د میانو کاروبار کوي بچو له ماښام سه روړي په هغه خور به څه تېرېږي دې وخت کې غم دی جړا ده په بله موقع به هغې سره هم خبرې اترې کوو هغه هم درته روباسو خو ډېر زیات افسوس دی راته الله دې دوی له صبر ورکړي او دې رور ته وایم چې موږ د سره کلک ولاړ یو او چې تر کومې مطمئن شوې نه نو اخوا دې خوا قاتل باندې لاس کې نه دی چې دا څوک درته وایي دا دی او دا دی پولیس کار دی پولیس په دې باندې تنخوالي پولیس به تعالی اصل قاتل درکوي تا به مطمئن کوي چې دا ما ماشومه مړه کړه داسې مې مړه کړه په دې وجه مې مړه کړه هلته مې وغورځوله بیا مې دې ځای ته وروړله دلته کې مې بیا وغورځوله سړی مطمئنېږي چې واقعي دا قاتل دی موږ اصلي قاتل غواړو کتونکو د دې ځای یو ډېر تکړه ملګری هم زموږ سره موجود دی چې وختن په وختن یې زموږ سره خبرې اترې کړي دي خو د دې ماشومې باره کې چې یاره دا اسپتال ته یې وړله نو ډاکټرانو وویل چې اوس یې تساویستې ده یعنې 8 بجې غیبه ده او دغه 5 بجو نه مخکې چې کومه ده نو دا دلته کې مړه شوې ده او بیا په اکسرې باندې یې سوځولې خو هم ده ډېره په بېدردۍ سره دا واقعه مخې ته راغلې ده دا ممتاز آباد دی صدریاب دی خپله پېژنګلو کرور او په دې به څه وایي ما شهزاده نامه ده اول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو راغئ جی سهار 8 بجې دا مخه اعلان مونږ هلته ناست وو اعلان وشو دا زما رشته دار هم دي او اعلان وشو دغه شان پلانې ماشومه روکه ده ما ځان مخ سره یې راورسولو ما ویل لکه په کلي بیا صافت راغو چې راغمه رشته د هلکانو دلته یو موچي ناست و ما د هغه نه ویډیو هم وکړه ما کیدای شي د موچي څه کړی را کړی نه د بلې علاقې دی خو بیا موبایل بیا موږ 3 غنټې پس بیا اف آی آر هم وکړو د سانډو مې دی زه ورسره لاړم زه چې ورسره لاړم د هغې باوجود زه بیا مونږ راغو
دلته پولیس ته ووی پولیس دې ته ووی چې تاسو موږ به هلته لاړ شو ما ورته پولیس ته ما ووی چې موبایل والا چې یاره دا علاقه دا د الله زمیوار دی او د دې ګنو د زه زمیوار یم دې ګنو کې دا ما سره د کلي دا ملګري دا ټول مونږ ګرځېدو چې هلکه شی ماشومه هم دلته غیبه شوې ده د 1.5 کال ماشومه چېرته لاړه یانتیا خبره یم شین ته نشي تللی بل خوا نشي تللی بل خوا نشي تللی هلکه ماشومه هم دلته ده زما شک و پولیسو ته هغې هلته کار کول دې کې دوباره هم دغه ځای کې ناست وو راغو دمه کېدو چې دې ځای له راورسېدو وی هله ماشومه دا دې پرته ده زه چې څنګه راغمه ماشومه ما راوچته که په خپل په بوجۍ کې تړلې وه بوجۍ کې تړلې وه مړه دومره ظلم په بوجۍ کې تړلې وه بوجۍ له بیا خولې تړلې وه ما بوجۍ کوله وکړه ما ولې په مخ هم لاس راغو هر سیدې پورې مې ونیوه لور مې وه زما هم لور ده دا زما یقینې ده نه پلار شته نه ورور شته بغیر یو واقع زمانه تر زامن بچي مې د هغه همداسې دي بس ډېر ظلم شوی دی ډېر ظلم شوی اکثره په داسې حالاتو کې بیا اوس په پولیس راځي هم د دې کلي نه به خلک اوچتوي تعاون به ورسره کوې که بالکل به کوو په چا شته شوه دې کې څه هلکان ما سره اسپتال ته تللي یو دا سلیم دی یو زیمه سلیمه بل چا اوچته کړې وه ماشومه اچته اغشته ده د خال محمد داد به 3 کسان دي چې دا ماشومه موږ کولو کړې ده غلطي بس موږ دا وکړه چې موږ کولو وکړه وایي میډیکل په بیا نورو مسانو نو بس بیا هم هغه دوی ته موږ وایي چې تاسو دلته پولیس وایي چې یوسې موږ اسپتال ته یوړه بس هلته اسپتال کې اوس میډیکل دی چې بس الله دې پکې خیر واچي نو دا په بوجۍ کې تړلې شوې وه جی دا توړه څه ده د بوجۍ توړه هغې کې یې چولې وه بیا ولې خوله تړلې وه یو دغه ځای کې ایښې وه دغه مخامخ ځای او دا ځای تاسو ټوله ورځ وکته سرجي دا بنګ د اوبه د خپو ته وګورئ دا ماما دا ټول کلی لګیو چې دا خو وړه ماشومه ده نن په دې ده سبا په ما ده سبا په ده ده خو ډاکټر وایي چې دا لږ وخت مخکې وجلې شوې مونږ چې اسپتال ته یوړه نو زه بیا هم تاڼې ته لاړم دې ته بیا وویل چې یاره دا خوست وجلې شوې ده نو بس الله دې هغه وکړي چې زمونږ پکې ټولو پکې خیر یو والله پاک دی مجرم پولیسو له په خیر او خوشحالو ورکړي ډېره زیاته مننه الله دې تاسو له صبر ورکړي او بیا زه دوی ته وایم چې موږ د سره کلک ولاړ یو د یو کلیوال د یو پلار په حیث باندې ځکه چې څنګه ته وویې دا زموږ داسې وه چې لور وه او زموږ لور په ډېره په بېدردۍ سره ووجلې شوه نو الله پاک دې خلکو له صبر ورکړي ګرانو کتونکو تیاره پرېوتله کومه ماشومه چې په دغه ممتاز آباد کې په ډېره په دغه نورآباد کې ډېره په بېدردۍ سره وجلې شوې ده ډي اس پي سی ټي جواد خان اس ایچ او سی ټي چې کوم دی برامن خان سره د تفتیشي نفری منیر خان چې کوم دی هغه باقاعده دې ځای کې تفتیش کوي لګیا دي او په دې ناوخته ټیم کې هغوی لګیا دي چې تیښت ته ورسو او اصل قاتل ته ورسو چونکې په دې علاقه کې د صدریاب سیمه کې دا درېیمه ماشومه ده چې دغه شان په بېدردۍ سره وجلې کېږي دا ډېره انتخایي دردناکه بوږنېدونکې پیښه ده او یقینا دې وخت چې پولیس په کوم انداز کې لګیا دي نو زه ګڼمه چې هر سړي ته خپل لور او خپل اولاد چې کوم دی هغه ور یادېږي چې دومره په بېدردۍ سره ولې وجلو شو بیا د دې کلي علاقې مشران دي دلته کې موږ سره تسبیح الله دی جان محمد دی د مایانو صدر هغوی او نور ملګري چې کوم دي هغه هم باقاعده دې وخت کې لګیا دي خو د پولیس سره د تعاون نه بغیر نه کیږي خو یو سړی وایي چې یاره دې اوچت که یا دې اوچت که یا هغه اوچت که نو پولیس چې اصل قاتل ته ځان رسوي نو هغه به څوک ناسوک اوچتوي نو دې کې ورسره د کلي د علاقې تعاون ډېر پکاري بل رډار ورسره نه دی لګېدلی چې یاره دا قاتل دی دا قاتل دی نو زه دې کلي خلکو ته دا وایم چې پولیس ته هغه ښودنه ضرور کوي چې څوک په دې کې ملوث یو خپل بچي مې پوزه کې خپل بچي مې پوزه کې په دې غله باندې یو خبره په دې موقع باندې کومه ځکه چې ولس هم ولاړ دی او پولیس هم ولاړ دی په 400 کې چې کله دا ضلع شوې ده په 86 کې او کم پولیس دلته برتی دي نو 86 نه واله 2023 دی آبادۍ کې څومره زیاتوالی راغلی ما دې کلي کې کورونه جوړول دلته کې د سره چې کوم دي کورونه نه وو نو دا ټول کلی آباد شو پولیس نه پرېوم هغه ده نو دا کلي کې قتل کېدل ماشومه قتلول دې کې د پولیس بیا تفتیش کې کار دی د پولیس بیا په دې موقع باندې کار دی دې نه مخکې دا د ولس ذمواري ده چې ولس په دې کې خپل کردار ادا کړي چې یو ماشومه ساره ته به جیرو کېږي په کوم ځای کې چې ماشومه برآمد کېږي هغه ټیم کې 3-4 غنټو کې ماشومه نه وي او یکدم د کور نه ماشومه روویستلی شي او دغه ځای کې وغورځولی شي
نو دا به دې محله کې چا لیدلی وي نو دې محله کې چې چا هم لیدلی ده نو هغه د پولیس سره تعاون وکړي او دا کیس به ډېر زر ټریس شي اصل قاتل ته به پولیس ورسي او دا زموږ د ټولو ذمواري ده دا صرف د پولیس ذمواري نه ګڼم دا زه د ټولو ذمواري ګڼم نو دې وخت کې ډي اس پي سی ټي جواد خان او اس ایچ او سی ټي بهرمن خان هغه په دې موقع باندې موجود دي ډي پي او صاحب په خپله راغلو په دې موقع باندې اکثر داسې واقعات بیا وشي دي کې بیا روغې وشي چونکې داسې واقعاتو کې چې ملزم راشي نو دې کې روغ هم نه دي په کار د دې کلي مشر موجود دی د ده سره به څو خبرې کوو چې داسې دا واقعه څرګنده شي د ده پې څه ریکشن دی سره د عمل دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو چې په خپله په دې ماشوم باندې ډېره زیات خفه یو چې دا دې سره ډېر زیاتې شوی دی او لکه دا کلي هم را سره دا دی غونډ ولاړ دی څومره کلي دی مونږ په دې باندې خفګان کوو لکه مونږ وایو چېرې د دې اصل قاتل چې بې ګناه هم پکې څوک چې بې ګناه هم پکې څوک راونه زیږېږي چې اصل قاتل د دې ونیولی شي اصل قاتل کتونکو دې وخت کې زه پولیس سره په دې خبرې کول نه غواړم چې تفتیش کې خلل پیدا نه شي او اصل قاتل چې کوم دی هغه مخې ته راشي ګینې جواد خان هم موجود دی اس ایچ او هم موجود دی بهرحال چې قاتل ونیولی شي بیا به ترې وجه معلومو چې څنګه یې وجلې وه ولې وجلې وه داسې کم قصور یې کړو په هغې خو د الله قوم نه خو جنازې ته لږ وخت پاتې دی نو زه به جنازې طرف ته خو صدر صاحب څه به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د 3 بجې خبر شوم د والد صاحب را سره ملو شوم چې خیر دی مې کوم موټر سایکل یې نیولې چوکۍ والا ما ته چې ماشومه مې روکه شوې ده مې د سونه وخت دا وې دی یو نیم کال زه تاندار لورلم هغه سره مې خبرې وکړې او د هغه ځای نه دلته واپس دل رالم چې دلته رالم یو شیبه تېره شوه دې کې هغه ماشومه راوړه ما ته ویل چې دا سهار 8 بجې غیبه شوې ده او دا ټول کلي کورونه م ورپسې کچ کړه دا غاړې او د دې نه دا 3 نمبر کور دی دلته په دې ډیران پرته وه نو کم از کم چې دې سره داسې کار وشي چې کم اصل ملزم دی که هغه خپل دی که پردی دی که هغه رور دی که تربور دی که هغه عزیز دی کم از کم دې خلکو له دا په کار دی که دوی ته پته نو چې پولیس سره د امداد وکړي او پر وخت په لاس کېږدي هسې نه که هغه سړی باغ اختیار کړي او یا وتښتي نو غټه خبره دا ده چې دې ورته په موقع وښیي نو پولیس ته به مسایل دا نیکه دی جي دا هم دردېدلی دی نوسی ده نوسی به سره ناسته پاسته او یو نیم کال وکنه ډېر راتلی به ولا بیګا ویم روټۍ خوړه دي ته ما وی مې دې له روټۍ کمه ورکوې مې ماشومه ده او دی ولې لږه ډېره ورکړه ما ورته یاره ماشومه ده ټوله ورځ به پسې وګرځېدې ټوله ورځ ګرانو کتونکو زه به د جنازې پله دلته چې کم تاړېدار دی مصور خان هم تکړه انسان دی او سار چې کم دی 2-3 غنټې دوی ګرځېدلي دي نو بیا راپورټ شوی دی زموږ به په دې کیس نظر وي پولیس چې کم قاتل ونیسي موږ به مطمئنوي او د علاقه به مطمئنوي او د خلک هم مطمئنوي اصل قاتل ته رسایي ده اصل قاتل کې به د ولس تعاون چې کم دی هغه ډېر زیات ضروري وي زه د جنازې پله زموږ سره کتونکو د دغه ماشومې په جنازه کې یو نیم کلنه هر سړي په سترګو کې اوښکې دي هر سړي سره د خپل اولاد غم دی او په دغه سنګدلۍ باندې جاړي چې د خلکو زړونه څومره کلک شوي دي چې داسې یو ماشومه هغه به وجني دا خلک راځي او دا یې ګوري باقاعده او دونه په بېدردۍ سره چې دغه ماشوم او دغه کېږي توشی دغه چې دغه لږه لږه توشی ښه دغه به تاویږي دغه تاویږي ګرانو کتونکو دغه ډېر انتخایي ماشومه یو نیم کال عمر هر سړي سترګو کې اوښکې زه وینم جاړي ځکه چې د هر سړي اولاد دی ور سړی چې کوم دی نو هغه داسې قتل نشي برداشت کولی نو دغه جنازه کیږي او دغه جنازه به سره شریکو کوم سره الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.